د لیلة القدر شپه ده، د شپې ولاړ دی الله ته په تهجدو باندې تهجد یې وکړل او د هغې نه پس لاس یې پورته کړو الله ته په چغو چغو په ژړا شو الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي نه دې معاف کوم په کور کې د سپین ږیرې پلار خپه پرېښی دی، نه دې معاف کوم په کور کې د بوډۍ مور خپه پرېښې ده، لاړ شه اول هغې رضا که وروستو به زه رضا شم، وروستو به زه رضا شم. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاة والسلام. د لیلة القدر په شپه کې الله تبارک وتعالی چاته بخښنه نه کوي؟ شرابي انسان ته الله تبارک وتعالی دې د شرابو دا شکل هم نه راښیي چې څنګه مو نه دی لیدلی الله دې راته نه ښیي. نو د لیلة القدر شپه ده، د سهار مونځ وکړو راغی جومات ته په تهجد یې وکړو الله تبارک وتعالی ته یې لاس اوچت کړو په ژړا شو الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي نه دې معاف کوم ته شرابي یې، ته نشهیي انسان یې، ته نشهیي انسان یې، نه دې معاف کوم. ځکه نشه د انسان اول د ده بدن تباه کوي او بیا تمام معاشره تباه کوي. نشه ډېره ناکاره ګناه ده، د ګناهونو جرړه چې ده نو هغه نشه ده. نشهیي انسان په یو ګناه باندې د پروا نه کوي، هر ګناه دی کوي، غلا دی کوي، ډاکه دی کوي، بدکاري دی کوي، د بل مسلمان عزت دی خرابوي، خپلې خور مور لور ته هم دی په بد نظر بیا ګوري. کم انسان چې نشه کوي نشه نو نشهیي انسان دی، شرابي انسان دی. د لیلة القدر شپه ده دی الله ته جاړي او چغې وي الله ما معاف که. الله فرمایي نه دې معاف کوم ته شرابي، الله دې د شرابو نه پناه راکړي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وعاق لوالدیه د مور او پلار نافرمان بچی، د مور او پلار نافرمان بچی. د لیلة القدر شپه ده د شپې ولاړ دی الله ته په تهجدو باندې تهجد یې وکړل او د هغې نه پس لاس یې پورته کړو الله ته په چغو چغو په ژړا شو الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي نه دې معاف کوم په کور کې د سپین ږیرې پلار خپه پرېښی دی، نه دې معاف کوم په کور کې د بوډۍ مور خپه پرېښې ده، لاړ شه اول هغې رضا که وروستو به زه رضا شم، وروستو به زه رضا شم. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د رب رضا د پلار په رضا کې، د رب خفګان د پلار په خفګان کې. پلار رضا رب رضا، پلار خپا رب خپا. الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یو صحابي تپوس وکړو د الله پاک پیغمبره په ما باندې د پلار څه حق دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل دا پلار دی د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ده، منځنۍ دروازه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو تابعدار بچی دی او د مور او پلار مخ ته د ثواب په نیت باندې وکتل د یو قبول شوي حج او د یو قبول شوي عمرې من ثواب په الله ورکوي. صرف د پلار مخ ته په کتو کې د حج امن ثواب دی، صرف د مور مخ ته په کتو کې د عمرې امن ثواب دی. او مونږ چې حج او عمرې دپاره څومره کوشش کو که نه کو الله دې مونږ ټول بوځي، خو چې حج او عمره وکړو نو دا مونږ ته پته ده چې دا قبول شوي دي، په یقین سره مونږ ویلی شو چې دا قبول شو قبول نه شو. نن سبا خو به ډېر کم حجونه او کمې عمرې قبلیږي، ډېر کم حجونه او کمې عمرې به قبلیږي، نن سبا خو به ډېر کمې.
ځکه چې اکثر خلک دا وایي چې یاره ما ته حاجي صاحب خلک وایي یاره پلان کو خو خپل پلار بوسته چې زه خو هم لاړ شم که نه یاره پلان کې خو لاړ خو چې زه خو هم لاړ شم که نه نن سبا سیالي تېرخ شوي نوم تېرخ شوی دی نوم تېرخ شوی دی نو مونږ او تاسو چې حج کو عمره کو د هغې د قبلېدو هېڅ پته نه لګي او په کور کې چې مور ته ګوري د حج امني ثواب دی پکې د پلار مخ ته ګوري د عمرې امني ثواب دی او قبول شوی حج او عمره ګوري قبول شوی او حج او عمرې دپاره هر تن کوشش کوي د مور او پلار د رضا کولو هېڅوک کوشش نه کوي ښه د هغې هېڅوک کوشش نه کوي یوه خبره پکې یاد وساتئ چې کله پلار در نه په حق باندې خپئ ګورئ پلار در نه په څه باندې خپئ په حق خپئ دغه بچی الله په لیلة القدر شپه کې نه بخي که اوس پلار په نارواو باندې خپه دی نو آیا په دې باندې بچی ګناهګار دی نه په دې باندې بچی ګناهګار نه دی ښه چې پلار په نارواو باندې خپه دی ځکه ډېر پلاران بچو ته داسې وایي موږ له پیسې راوړه اگر چې حرام یې اگر چې صحیح ته د پلانکي زامنو ته نه ګورې څومره پیسې یې وګټلې او پلانکي زامنو ته وګوره څومره یې وګټلې پلانکي زامنو ته وګوره څومره یې وګټلې وایي دا د هغې حرامې ګټي وایي ته هم حرامې وګټه خو ماله یې راوړه ته هم حرامې وګټه خو ماله یې راوړه که دغه پلار خپه دی خپه ښه دی دغه پلار خپه ښه دی دی د رضا نشي ځکه چې لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حدیث مبارک دی لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حدیث مبارک دی چې د مخلوق تابعداري نشته په نافرمانۍ د خالق کې کو پلار د نارواو حکم کوي بیا پلار زوی باندې دا نه دي لازم چې دا پلار رضا کړي ها که پلار درنه په حق باندې خپاو بیا د لیلة القدر شپه د دا بچی الله د لیلة القدر په شپه باندې نه بخي او دریم نبی علیه صلات وسلام وفرمایل قاطع رحم خپل ولی کټ کوونکې څوک خپل ولی کټ کوونکې رشتہ داری کټ کوونکې د لیلة القدر شپه ده په نیمه شپه باندې پاسېدلی دی جمعات ته راغلی او په تهجدو باندې ولاړ دی الله ته په چغو چغو باندې جاړي الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله تبارک وتعالی فرمایي نه دې معاف کوم خپل ولی دې کټ کړې ده د خپلو خپلوانو سره دې خبرې ختمې کړي دي نه دې معاف کومه خپل ولی پرې کول خپل ولی کټ کول دا ګناه کبیره ده ګورئ یاد وساتئ دا ګناه کبیره ده دا غټه ګناه ده غټه ګناه ده حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې الله تبارک وتعالی د خپل ولی پیدا کړه که نه دې د الله تبارک وتعالی په دربار کې شکایت وکړو ګیله یې وکړه وی الله زه دې ولې پیدا کړم الله زه دې ولې پیدا کړم ما ته پته ده الله چې په دنیا کې خلک ما نشي پاللی ما به خلک پرې کوي الله زه دې ولې پیدا کړم الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ای خپل ولی زما در سرم یو وعده ده یو خبره ده هغه دا ده په دنیا کې چې ته چا وپاللې په آخرت کې به زه په خپلو رحمتونو کې پټ کم په دنیا کې چې ته چا پرې کړې زه به د خپل رحمت نه پرې کمه دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي وایي دا خپل ولی نه ده په میدان محشر کې د قیامت په ورځ به دا د الله د عرش ته لاندې به وي د الله تبارک وتعالی د عرش ته لاندې به وي او دا خپل ولی به یو اواز کوي الا من وصلني وصله الله الا من قطعني قطعه الله الله په دنیا کې چې زه چا پاللی وم الله نن په خپل رحمت کې پټ کا الله په دنیا کې زه چا پرې کړم نن د خپل رحمت نه الله پرې کا نن د خپل رحمت نه پرې کا دا اواز به تمام انسانان اوري تمام انسانان الله مونږ دې پروګرامونه بیانات ولزو کنه کله ناکله را سره ځوانان میلو شي ډیر با ادب ډیر با اخلاقي مونږ چې داغه اخلاقو ته وګورو ادب ته وګورو سلام چې کوي پسینه پکې لا جدا لاس کی دي
مونږ تپوس کو یاره دا ځوان څوک دی ډېر با اخلاقه هلک دی ډېر با ادب هلک دی ډېر ښه سړی دی مونږ ته جواب میلاو شي او مولي صاحب ډېر ښه سړی دی خو په کور کې د سکر اور سره خبرې نه کوي د ماما سره خبرې نه کوي د ماما د زوی سره خبرې نه کوي د تره سره خبرې نه کوي د تره د زوی سره خبرې نه کوي بار مو د ځان نه ډېر با اخلاق رخ کړي ډېر با ادب رخ کړي ډېر نیکوکار رخ کړی دی خو په کور کې د خپلو خپلوانو سره مو رشتې کټ کړي دي خبره یاد وساتئ ګوره یاد وساتئ خپلولي کټ کول دا ډېره سخته ګناه ده الله تبارک وتعالی پې ډېر زیات خفه کیږي ډېر زیات پې خفه کیږي الله نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قاطع رحم د لیلة القدر په شپه باندې الله خپلولي کټ کوونکي ته څه نه کوي مغفرت نه کوي او څلورم او زنانه دې هم دا یو خبره وساتي کورونو کې چې زنانه دي زنانه ډېرې زنانه داسي چې خواښې د انګور سره خبرې نه کوي انګور د خواښې سره خبرې نه کوي یور د یور سره خبرې نه کوي کمې زنانه و چې په کور کې دا خبرې یو بل سره کټ کړي یو بل سره خبرې نه کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به د لیلة القدر شپه تیره کړي خو دغه انسانانو ته به مغفرت نصیب نشي هغه زنانه دې یاد وساتي چې په کور کې د یو بل سره دا خبرې نه کوي د لیلة القدر شپه به در باندې تیره شي خو ګورې د بخښنې بوی به ونه ویني بوی به ونه ویني الله دغه زنانه دې هم دا خبره یاد وساتي خپلولي کټ کول دا ډېره سخته ګناه ده ډېره ناکاره ګناه ده ډېره ناکاره ګناه ده الله حدیث مبارک کې راځي که نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام را روانو چې صحابه کرامو ته د لیلة القدر د شپې خبر ورکړي خو چې را روانو په لاره کې د دوو تنو جګړه وه دو مسلمانانو هغه په جګړه باندې وو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو له راغی وی زه خو دې دپاره را روان ومه چې هغه لیلة القدر شپه تاسو ته وښیمه خو پلانکې په جګړه وو د هغې د جګړې د وجې نه الله زما نه هغه شپه هېره کړه چې کومه شپه وه د جګړې دومره نحوست دی دومره بې برکتیا ده چې زمانه الله تبارک وتعالی د لیلة القدر د شپې هغه تعین یې ورکړو چې هغه کومه شپه وه ما خو تاسو ته د هغې خبر درکړم دا جګړې دومره نحوست او دومره بې برکتي راولي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ای زما صحابه کرامو تاسو ته یو خبره ونه ښیمه چې هغه د مونځ نه هم غوره ده هغه د روجې نه هم غوره ده هغه د صدقې نه هم غوره ده یو ډېر بهترین عمل درته وښیم صحابه کرامو فرمایل وی د الله پاکه پیغمبر ضرور راته وښیه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو په خپل منځ کې ښه سلوک ساتل په خپل منځ کې ښه سلوک ساتل ښه اخلاق ساتل دا د دغه عباداتو نه بهتر عمل دی او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا جګړه کول دا د انسان نیکۍ داسې ختموي لکه په سر باندې چې بلیډ ووخي او دا بلیډ چې څنګه ویښته ختموي دا جګړې کول دا د نیکو خریل لکه څنګه چې په بلیډ باندې ته سر اخری ویښته ختم کی داسې په منځ کې دا جګړې کول دا د انسان څه ختموي نیکۍ ختموي جګړې مه کوئ حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د انسانانو د اعمال د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ بر اسمان ته خیږي په هر ګل په ورځ باندې او د هر زیارت په ورځ باندې د انسانانو د اعمال بر اسمان ته خیږي الله تبارک وتعالی دا ټول انسانان بخي دا نیک اعمال ول قبلی
خو سیوا د هغې انسانانو نه کم انسانان چې په خپل منځ کې خبرې نه کوي، په خپل منځ کې خبرې نه کوي. الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ای فرشتو ته د دا نیک عمل لا نه قبلم، تاسو ورته صبر وکئ. که دوی په خپل منځ کې روغه وکړه او خبرې شروع کړي خو دا نیکۍ به ورله قبولې کړمه، او که روغه یې ونه کړه او خبرې یې شروع نه کړي دا نیکۍ ورله نه قبلوم. نو دا دشمنۍ او تربګنۍ او نالګۍ دا ختمې کوي. ښه نو دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی د لیلة القدر په شپه باندې الله دته څه نه نصیب کوي؟ مغفرت نه نصیب کوي. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي مشاحن. صحابه کرامو تپوس کو وی د الله پاک پیغمبر دا مشاحن پکې څوک دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل کینهګر حسدګر انسان، کینهګر او حسدګر انسانو. زه به درته په صفا پښتو کې ووایم د لیلة القدر په شپه باندې الله هغې انسان ته مغفرت نه کوي کم انسان چې په خپل زړه کې بل مسلمان ته خیرې ساتي، کم مسلمان چې په خپل زړه کې بل مسلمان ته ګونډې ساتي، کم مسلمان چې په زړه کې دا توقع کوي دا ارمان کوي، کم مسلمان چې د بل مسلمان په تکلیف باندې خوشحالیږي، کم مسلمان چې د بل مسلمان په بېعزتۍ باندې خوشحالیږي، کم مسلمان چې د بل مسلمان په تاوان باندې خوشحالیږي. یاد دې وساتي دا انسان چې د لیلة القدر شپه به پرې تېره شي خو د مغفرت بوی به ونه ویني، د بخښنې بوی به ونه ویني، چې په زړه کې بل مسلمان ته خیرې ساتي، په زړه کې بل مسلمان ته ګونډې ساتي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د لیلة القدر په شپه باندې الله چاته مغفرت نه کوي؟ مشاحن ته، کینهګر او حسدګر انسان ته. حدیث مبارک کې راځي وایي دا حسد د انسان نیکۍ داسې خوري لکه اور چې وچې لرګي څنګه ختموي، اور چې وچې لرګي څنګه ختموي داسې دا حسد د انسان نیکۍ ختموي. د چا سره دې څه شی ولیده او ستا خوښ شو وایه الله دا د ده روزي که خو مال هم داسې راکړه، دا د ده روزي که خو الله داسې مال هم راکړه. د هغه ګاډی دی، د هغه بنګله ده، د هغه جایداد دی، د هغه شهرت دی، د هغه علم دی، د هغه حسن دی، هر څه چې دي د هغو تا ولیدل وایه الله دا د ده روزي که خو ماله داسې راکړه، دا جایز دی. حسد څه شی دی؟ حسد دا دی وی الله کو مال راکای کو نه راکای خو د دې سپیرنۍ والا. صحیح ده که دا حسد دی، دا د انسان نیکۍ ختموي. الله نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په لیلة القدر په شپه کې الله تبارک وتعالی د تمامو انسانانو مغفرت کوي سیوا د دې څلورو نه. کم یو شرابي انسان، دویم د مور او پلار نافرمان بچی، او دریم نبی علیه السلام فرمایي خپلولي کټ کوونکی، او څلورم نبی علیه السلام فرمایي کینې والا انسان، کینهګر انسان. الله دې د دې ګناهونو نه پناه راکړي. ورونو خو یوه خبره کوم، کو دا ګناه راپکي چې د اوس نه توبه وباسو ورنه د رمضان مبارک میاشت به تېره شي الله به راته بخښنه نصیب نه کړي نو بیا خیره د چا وه؟ د جبرئیل علیه السلام. امین پې د چا و؟ د نبی علیه السلام. هسې نه چې موږ د جبرئیل علیه السلام په خیره کې راشو د نبی علیه السلام په امین کې راشو الله دې موږ چېرې په دغه کې نه راولي.